أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتونو کې الله رب العزت د اهل کتاب ذکر فرمایلی وو چې کوم اهل کتاب وا حق خبرې پټولې او باطل خبرې په خلکو کې راچولې او دې آیتونو مبارک کې الله رب العزت اهل کتاب ذکر فرمایلی دی. امام حسن او حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د دې آیت مبارکه شان نزول دا دی چې په یهودیانو کې ولس عالمانو هغوی اتفاق وکړو په دې خبره باندې چې مونږ به دین محمدي چې کوم دی د ورځې په ابتدا کې قبول کړو او په آخره کې به ترې راوځو او بیا به چې کوم دی خلکو ته دا وایو چې دا مونږ خپل کتابونه وکتل او خپلو عالمانو هم تپوسونه وکړل لیکن مونږ ته چې کوم دی دا پیغمبر حق او سچ معلوم نه شو او دی په باطله طریقې سره راغلی دی او دا کار به چې کوم دی مونږ عام انسانانو کې بیان کوو د هغوی په زړونو کې به شکوک او شبهات پیدا شي. نو هر کله چې د اهل کتاب و عالمانو دا کارو کو نو الله رب العزت دا آیت کریمه نازل کو چې دا یو ډله ده چې د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. الله رب العزت فرمایي وقالت طائفة من اهل الكتاب او وایي یو ډله له اهل کتابونه آمنوا بالذي خپلو کې چې ایمان وراوړو مونږه په هغه قرآن چې نازل کړی شوی دی علی الذین په هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی وجه النهار وکفروا آخره او په اول ورځ کې او کافران وشو بیا په آخر ورځ کې لعلهم خایشي دوی یرجعون وګرځي ترېنه واپس ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم او باور خپل مخکاره کوي مگر هغه چاته چې تابعداري کړې وي د دین ستاسو. قل تو وایا ان الهدى چې بشک دا دین د هدایت ته هدى الله دا هدایت د الله طرفه ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم چې ورکړی شوی د یو کس لره په شان د هغې چې درکړی شوی د تاسو لره او یحاجوکم عند ربکم او یادا چې جګړه به کوئ تاسو سره په نیز د رب ستاسو. قل ورته ووایه ان الفضل چې بېشکه دا فضل د الله چې دی بید الله په لاس د الله کې دی یؤتیه من یشاء ورکوي هغه چاته چې اراده یې وشي یعنې خوښه یې شي. والله واسع الله تعالی چې دی واسع وسعت والا دی علیم او رحمت ده یختص برحمتی خاصوی په مهربانی پر سره من یشاء هر څوک چې خوښ شي. والله والله تعالی چې دی ذو الفضل العظیم خاوند د مهربانۍ لوی دی. ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه من هغه څوک دي ان تأمنه چې امین کړو دی په مال ډېر باندې بقنطار یؤدي واپس یې وسپارله د اماره الیک تا ته. ومنهم من ان تأمنه او بعضې له دوی نه هغه دي که ته امین کړی دي په یو بدینار په اشرفۍ باندې لا یؤدیه الیک نو نه به درکړي دا اشرفۍ تا ته الا مگر ما دمت علیه قائمه چې اوسې ته په دوی باندې ولاړه دپاره د غوښتو. ذالکه دا کار په سبب د دې چې دی بأنهم بشکه چې دوی قالو وای لیس علینا نشته دی په مونږ باندې فی الامیین حق د دې امیانو کې
في سبيل حزبنا ويقولون أوائدي على الله الكذب فالله تعالى بان دروغ وهم يعلمون أو دوی پوئی بدی خبر باندې بلا من اوفا ولی نشتا عذاب بلکشتا هر سو بعهده چې وفا وکړي په وعده خپل سره واتقا او پرهیزګاري وکړي فإن الله پس بشک الله تعالی چې يحب المتقين محبت کوي له پرهیزګارانو سره. دلته علماء لیکلي دي یعنی د دواړه خبرې هیڅ چاته مخکاره کوي ډېر خپل دینونه حاصل دا چې اگر که تاسو ته دا خبر معلوم وا چې په واقع کې مؤمنانو باندې الله فضل او علم او حکمت ورکړی دی او بشان او بل دا چې په محبت کې بدوی په تاسو باندې غالب وي او ورځ د قیامت دا حال په مؤمنانو ښکاره کوي وزنونو بشي در باندې او مشرکان با هم ستاسو نه چې کوم دی ډډه کوي یعنی تاسو دا کار مکوئ. دارنګې په دې بل آیت مبارکه کې چې بعض د اهل کتابونو هغه څوک دي چې امین جوړ کړي په مال د دوی باندې فرمایي چې عبدالله بن سلام سره یو قریشي او 1000 روپۍ رقیه سره چې کوم دی امانت کې ښود رقیه 40 درهمه یو روپۍ ده نو هغه امانت بیا هغه لره واپس کو او کعب بن اشرف سره یو قریشي یو اشرفي امانت کې خودا نو دې منکر شو باغی سره نو الله رب العزت د آیتونه نازل کړل. الله رب العزت دې موږ له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين برحمتك يا رب.